په مانځه کې څومره خوند او لذت پروت دی، څومره مزه په مانځه کې پرته ده، هغه مزه به درته نه ښکارېږي پیښه چې دا د قیامت علامې شروع دي. چې ته د موس په خوند او لذت نه پوهېږي چې مانځه کې څومره مزه پرته ده او څومره خوند پروت دی. او محبوب علیہ السلام فرمایي الصلاة معراج المؤمنین، منځ د مؤمن سړي د پاره د الله سره لیدل او کتل او معراج دی. ان داسې منځ بکې چې ته الله تبارک وتعالی ووینې، او کو داسې نشي کولی دا خو به عقیده ساتي چې الله تبارک وتعالی ما ته ګوري ما ویني، نو منځ به سکون او اطمینان سره ادا کې. مانځه ته به ولاړ وي، احساسات شیطانی اثرات برازي دیوی زوانځه کې ولاړې مو ما باندې شیطانی اثرات راځي، شیطان می مخې مخې تکي. نو مانځه کې خوند او لذت د کومه پیدا شو چې ته په مانځه کې شیطان سره لوبې کې نه موږ څنګه موږ دی. مونږ له خلک ډیر راځي او ډیر تپوسونه کوي یاره جی مانځه ته ولاړم او بیخي مې سکون او اطمینان نه برابرېږي او توجه مې مانځه کې برابرېږي نه، داسې څه وظیفه وښیه چې توجه مې مانځه کې برابر شي. نو موږ خو خپله وظیفه ده، دې دپاره څنګه وظیفه کې خو بیا هم کتابونه ذکر کی چې کله مانځه ته ودرېږي او تا ته خپل وسوسې راوړاندې کېږي، د مانځه نه مخکې به وکړت وی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. وکړت بداوي او پزان به چوفکې داسې بیا به مانځه ته ودرېږي، شیطان بیا تختی، بیا شیطان مخې له مانځه کې هم نه راځي. او چې کله ته په مانځه کې ولاړې ګوره ته ولاړ په مانځه کې تا ته خو شیطان نه ښکاري که نه، او ولاړ په مانځه کې شیطان تا ته ښکاري نه، دا به ته څنګه پیژنې دا شیطان چې دی په مانځه کې مال راله او ما ته کار ښایي. اورې ګوره ښه ولاړ په مانځه کې نیت دې تړلی دی، الله اکبر دې وي سبحانک اللهم الحمد کې روانې، شیطان تا ته وي د املا خو لږ وګروه که نه، د املا دې لږ وګروه، هغه راشي ستا په ملا باندې ټونګار ولګي، ته په مانځه کې یو ځل ملا وګرې داسې، بیا په مانځه کې دا ځای وګرې، بیا په مانځه کې بل ځای وګرې. او محبوب فرمایي څوک چې په مانځه کې درې ځله ځان وګري مونځ یې ماتېږي. دا شیطان تا ته دا لارې ښیي، په مانځه کې دې خطا کوي. تا ته مانځه کې دې ګړی ته وګوره، ګړی کې څه وخت دی، مانځه کې تا ته وایي ګړی ته لږ وګوره. نو چې ډېر داغه منونکي د شیطان هغه ګړی کې مانځه ته ګړی ته ګوري، په مانځه کې ولاړ ګړی ته ګوري، او ډېر پکې داسې مانځه ته ولاړي چې هغه په مانځه کې داسې سرم تاوي، بل ملګری ورته ښکاري په مانځه کې، داسې مانځه کې ګوري. نو دې سره به څنګه اطمینان او سکون زړه ته حاصلېږي مانځه کې چې ته هغه شیطاني حرکات په مانځه کې کې چې ته د شیطان منی دوکه کوي دي، د شیطان منی تا دوکه کوي په مانځه کې، تا ته هغه څیزونه ښیي چې هغه په مانځه کې ممنوع دي. ځان به په مانځه کې نه ګرې، ګیره کې به په مانځه کې ډېرې ګوتې نه واخې چې کله ګیره مبارکې داسې واړی او کله داسې واړی، او بعضې خو لا په مانځه کې ولاړ او برید ته وایي داسې داسې کوي په مانځه کې ولاړ. الله تبارک و تعالی دی
او په بریتو باندې لاسونه وې بریت تاوې دا څنګه مونږ او عبادت دی دې سره مسکی خوان پیدا کیږي دې سره مسکی لذت پیدا کیږي چې ته ولال مولا کریم ته او بیا په مانځ کې هغه حرکت کې چې ستا مس په ماتيږي بیا خاص ډانچه ولاله بس نیت تړلې دی بیا په مانځ کې امام پسین تنګ چې دا بکله سلام ګرځي او دا مونږ یو ګد رانی ولې او دا صورت دی وګد رانی وې دا بکله خلاصيږي الته تاکي نقصان پروت دی نو دې کې بیا دې ته څه ګناه شو چې امام قرت زیات کړي او باز پکې دا و چې امام رکوع کې سبحان رب العظیم سب نو یو زر مانځه تخکتګي استاد سره سکار دی دې سره د مقتدی کار نشتا مقتدی نیت به د امام پسې تړي د امام چې کله تابع شي نو بیا به تنور سنوي بس امام پیش او جمع ورکول پیشه بیا اقتدا څنګه د امام پسې کې چې امام پسې اقتدا وکي بس ستانور کار نشتا مخکې امام ولال دی هغه به مسکی هغه چې سبحان رب العظیم درې ځله وایي په خپل ترتیب هغه روان دی سبحان رب الاعلی درې ځله وایي په خپل ترتیب روان دی ستا په هغې کې کار نشته ته به خپل ادبن احترام ولاړې قدر احترام سه به ولاړې موز بادا کې هله به موز کې خوند او لذت پیدا کیږي محبوب علیہ السلام ذکر فرمائی د آخرت هاغه منزلونه چې کله د قیامت علامې ښکاره شي لومبې بداوي چې خلک به مانځه ته ولاړې خو په مانځه کې به خوند او لذت نه حاصلوي په مانځه کې به هغه ته خوند او لذت نه حاصلېږي او بیا خو د دې زمانې ځوانان پکې لا بله ټوکه کوي ها د دې زمانې ځوانان نه دي په مانځه کې به ولاړې نو بل براشي به ته غوږ کې خبره وکړي دې سره به څه کوي اوس په مانځه کې به ځوان ولاړ وي بل کس په بهر نه راشي اب ورته غوږ کې څه پس پسو کې په مانځه کې وخاندي په مانځه کې وخاندي یاره دا موسکیږي که نه کېږي جواب راکړي دا موسکیږي چې ته په مانځه کې خاندي نو دا مونځ څنګه قبول شو دا په مانځه کې څنګه خوند او لذت تا ته حاصلېږي بل ملګري تا ته په غوږ کې چې هر څه وایي نو ته چې د هغه خبره واورې نو او ته وخاندې نو مونځ دې مات شو نو بیا څنګه په مانځه کې خوند او لذت حاصلېږي مونځ د سکون او اطمینان شیز دی دې سره فاش عملونه ټول ختمیږي انسان په مانځه سره الله ته نږدې کېږي او ته ولاړ مانځه ته بیا خارجي کارونه په مانځه کې کې د مانځه نه چې کوم خارج کار دی هغه ته په مانځه کې کې نو ستا به مونځ څنګه قبلېږي نو ځکه محبوب فرمایي د قیامت د علامونه به دا علامت تا ښکاره شي چې ولاړ به په مانځه کې او د مانځه خوند او لذت په نشي حاصلولی دا خبره شته که نشته دلته به جماعت کې مونځو کې بار بیا ودرېږي خپلې خبرې به کوي یاره ماله خو الله مونځ خوند رانه که نو فرق خو پتا کې دی فرق خو پتا کې موجود دی چې فرق پتا کې موجود دی نو ځکه مونځ به تاله خوند نه درکړی نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان نه قربان شم دا راته وایه 1500 کاله مخکې زما محبوب پیغمبر چې کومه خبره کړې ده هغه خبرې نن سبا په موتا کې موجود دي هغه خبرې موتا کې ښکاره کېږي هغه خبرې په صحابه کرامو کې نه وې صحابه کرام به د الله نبي پسې ولاړو مونځونه به یې کول بیا تابعین به صحابو پسې ولاړو تبه تابعین به تابعینو پسې ولاړو داسې مونځونه به یې کوله
چې داغي په سر باندې به باس کېناسته مرغې به کېناسته هغوی ته به پته نه وه چې زما د سر د پاسه څه څیز ناست دی منځونه خو هغوی کړي دي ستا په سر چې پکې په چت کې تو شي ته به پکې ته وګورې په مانځه کې اور چې پکې هو لګېده دې ته مونځ وایي ښه بجلی لاړه شي تا ته پته ولګي وایي بجلی خو لاړه چې بجلی راشي پکې ولګي ته په مانځه کې ولاړې او بره پکې ته وګورې دې ته مونځ وایي دې ته په مانځه کې خوند او لذت وایي دا چې رښتیا خبرې کوې که نه دا په ټولو کې موجود دا کارونه ها دا موجود چې هر جماعت ته لاړ شي په مانځه کې ودرېږي یو نه یو بچه کوم دی په مانځه کې داسې عمل کې ته به حیران شي دا څنګه چلي خپل ځان چې ټیک کې بل په خپله سمیږي اورې چې خپل ځان سم کې نو بل په خپله سمیږي چا چې خپل کور سم کړ نو د بل کور به سم شي د چا چې خپل کور کې ویران وي جاړه پرته وي د بل کور چرته هم نشي سمولی نو په مانځه کې به هغه سوچونه نه کوې چې تا له وسوسې راشي شیطان تا ته حملې کوي او ستا مونځ کې نقصان نه پیدا کړي ځکه محبوب فرمایي داسې خلک به پیدا شي چې مانځه ته به ودرېږي وسوسې به کوي سوچونه فکرونه به دونه زیات شي چې د 2 رکعاتو په ځای به 3 رکعاته کوي د 3 رکعاتو په ځای به 2 رکعاته کوي د 4 رکعاتو په ځای به 3 رکعاته مونځ کوي دونه احساسونه او وسوسې به زیاتې شي دا خبره رښتیا ده که دروغ زما محبوب پیغمبر زموږ او ستاسو په شریک نبی دی چرته دروغ ویلي نه دی او خبره رښتیا ده که نه ده 1500 کاله مخکې زما او ستا محبوب فرمایلی دي چې مونځ به د لوبو ټوکو په مثال شي مونځ به د لوبو ټوکو په مثال باندې وګرځېږي خلک به تا ته وایي زه 15 منټه کې مونځ کوم 15 منټه کې 15 رکعاته کوم او دلته ودرېږه او زر روزمه دا څنګه مونځ دی چې 15 منټه کې 15 رکعاته کوي بعضې ملګري هم ودرولې په انتظار چې ودرېږي بس 15 منټه کې مونځ کوم زر روزم 15 منټه کې مونځ کېږي چې ښه مزېدار مونځ کوي 10 منټه پرېږي چې 15 رکعاته د ماښام مونځ کېږه نه نو بار ملګري هم تا ته انتظار کوي او ته 15 منټه کې 15 رکعاته کې دا به څنګه مونځ وي هغه داسې مونځ وي چې نه پکې رکوع معلوموي نه پکې سجده معلوموي نه پکې تسبیحات معلومي نه الله اکبر سم ویلی شي او نه سجده سمه کولی شي او نه قاعده سمه کوي غر غر ټکي دې راټولوي او هغه وایي او زر سلام ګرځو جومات نه وځي بیا وایي زما دعا نه قبلیږي زما والله مونځ نه قبلیږي ما له مونځ کې مزه نه راځي ما له مونځ کې خوند نه راځي محبوب فرمای چل پتا کې دې په مانځه کې نه دی مونځ خو هغه را روان دی هغه مونځ را روان دی تر قیامته به چلیږي 4 رکعاته مونځ به د سحر کې 10 رکعاته مونځ به د ماسپښین کې 4 رکعاته مونځ به د مازدیګر کوي 5 رکعاته مونځ به د ماښام کې 9 رکعاته مونځ به د ماسخوتن کې ترتیب هم هغه شان را روان دی په ترتیب کې کمی نه دی راغلی په وختونو کې کمی نه دی راغلی کمی په موتا کې موجود دی کمی په موتا کې موجود دی نو مونځ نه قبلیږي چې مونځ قبول نشي دعا قبلیږي جواب راکړي دعا نه قبلیږي چې مونځ قبول نشي نو دعا به د کمې قبول شي ځکه محبوب 1500 کاله مخکې فرمایي ولال به مانځه ته وي راغلی به د مانځه دپاره وي نیت به یې تړلی وي د الله تبارک وتعالی په ځای باندې خبرو کولو سره به شیطان سره خبرې کوي شیطان سره په مانځه کې خبرې کوي